بعضې تیږې هسې دي چې هغه د الله د یرې نه راغورځي. نن مسلمان هغه د الله د خوف نه نه یریږي. ګوره تیږه څومره سخت شی دی. هغه د الله د یرې نه په غرونو کې چې کله وګورئ تاسو د الله د خوف د وجې نه د الله د یرې د وجې نه هغه چې شي راوغورځېږي. تاسو کله کله غرونو کې وګورئ اکثر غر راوغورځېږي. څه وجې نه؟ د الله د خوف د وجې نه، الله د یرې د وجې نه. نن مونږ مسلمان د الله نه نه یریږو. نن مسلمان د الله نه نه یریږو. که چېرې مونږ د الله نه یریدی، مونږ به چې کوم د خپله ډیوټي سمه کولی، مونږ به لمونځونه سم کولی، مونږ به ګناهونه نه کولی، تقوا به مونږ کې وی. نن نو ټول صفات د مسلمانۍ په مونږ کې موجود. نن نو خلکو سره مونږ ښه اخلاق استعمالولی. نن به د خلکو سره مونږ ظلم او زیاتی نه کولی چې مونږ د الله نه یریدی. دا مطلب مې دا دی چې نن مونږ د الله نه خوف نه د الله د یرې نه مونږ غافله یو. مونږ د الله د خوف نه غافله یو. نن چې کوم دی یوه واقعه درته ذکر کوم. یو نوجوان بزرګ دی، نوجوان دی. یوه ورځ په لاره تېرېدو یوه زناکاره زنانه باندې نظر وغورځېد او هغه ته شیطان دومره ښکلې کړله چې د انسان زړه ته وغورځېده. معنا محبت یې ورسره پیدا شو او ډېر بېحده محبت. دغه محبت د وجې نه دا بزرګ هره ورځ به دې کوڅې ته تلو ورتلو این تر دې چې دا ښځه چې کومه وه د ویړکي دغې مطالبات یې وکړله. ورته وویل چې څه خبره ده، ورته ویل چې تو سره مو محبت پیدا شوی دی. هغه هم ویرېده چې دا خو ډېر لوی بزرګ دی او نوجوان. دغې ښځې اخري مو ورته وویلې چې زه خو دغه مطالبات مو دومره پیسې راکړه چې ته څه یې زه ومنم. دغه نوجوان دغه چې کوم دی ویر کړل، هغه پیسې ورته جمع کړي یا اشرفي وخت ټایم موافق هغې ورته جمع کړي ویرې کړي. اوس چې ویرې کړلې او چې کله دغې ښځې ته د زینو په نیت باندې نږدې کېدو، ده ته دا سوچ او فکر راغی ده چې زه چې کوم دی په یو جانماز الله ته ولاړم، زه چې کوم دی الله ته په عباداتو کې مصروف یم، نن چې کوم دی زه زنا له راغلی یم. نو په دغه بزرګ باندې چې کوم دی د الله خوف دومره غالب کړی شو چې هغه زینو یې پرېښوده او باقاعده جړو باندې لاړو او کور ته لاړو، خپل کور ته خپلې ځای ته دومره یې وژړل چې حد نه سوه. بیا د ښځې سوچ و فکر وکړلو چې دغه نوجوان زنا له راغلی او بې زنا مو نه کړه لاړو. هغې ښځې اراده بدله شوله او الله خوف په دې غالب شو. نو بیا دا ښځه پسې ووتله او ګرځېده چې دا سړی ماته میلاو چېرته شي. خلکو ورته وویل چې دا پلانکي ځای کې دی ویر شه. د خوف د وجې نه هغې ته معافي وغوښته هغې ښځې او هغې ورته وویل چې زه تو سره واده کوم او زه باقاعده دغه له استغفار کوم، دغه ځای نه کار یې. نو عزتمندو مقصد د خبرې دا دی چې الله خوف چې کله په موږ باندې غالب شو، الله خوف د موږ زړو ته نازل شو، الله خوف د موږ په ذهنونو کې راغی، بیا به د موږ ورته ډیوټي صحیح. نن چې کوم دی الله نه موږ خوف نه لرو، موږ چې کوم دی په کار کې د موږ په روزګار کې یو بل سره دوکه کوو. په خپل ټایم باندې موږ چې کوم دی ډیوټۍ له نه درومو. موږ چې کوم ټایم مقرر دی، کوم ډیوټي دی مو مقرره ده هغه باندې موږ ډیوټۍ له نه ځو، سله چې د الله نه نه یریږو. که نن د الله نه موږ په صحیح طریقه په صحیح معنو باندې د الله نه ویریدو، موږ به تاسو به ګناه ونه کړو. الله فرمایي وان منها لما یهبط من خشیة الله. بعضې تیږې داسې دي چې د الله د خوف نه راوغورځي. یعنې موږ زړونو ته بیخي د ګناهونو هغه پوره زنګ لګېدلی دي، موږ د الله د خوف نه سره یریږو. نن په ګناهونو کې موږ دومره اخته یو چې د موږ حد نشته. دغه خوف یریدل دا د قرآن کریم د ویلو سره ځي. د موږ د زړونه چې کله صفا کېږي موږ ځان ته مرګ کې وکړو. الله رب العالمین دې په موږ او تاسو کې تقوا پیدا وکړي او الله خوف دې موږ په تاسو موږ کې راولي. واخر دعوانا الحمدلله.